أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دا الله رب العالمين په احسان او توفیق سره منګه سالانه د روزې درس ہر کال 15 شعبان نه شروع کوو 27 رمضان باندې اختتام ته رسو. د دې مدرسې جامعه علوم الاسلامیه د دې مدرسې او د دې مرکز نه چې د دې سره تعلق دی د قسم د بنین او قسم البنات یو طرف ته پکې الکان سبقونه وي او بل طرف ته جنکۍ او زمونږ د دې درس مقصد د الله د کتاب خدمت کول دي چې د الله د کتاب خدمت کو الله رانه رضا شي. نو سکال زمونږ درس لږ وروسته شو یو څه ورځې او د هغې وجې ټولو ملګرو ته معلومې دي چې داسې حالات ټیک نه دي، مشکلات دي. نو د دې وجې نه درس کې تأخیر راغی. بیا هم منګه د مخکې په شان درس شروع کوو ان شاء الله که الله مونږ له توفیق راکړي او د الله مدد شامل حال وي. ان شاء الله دا درس به مونږه نن شروع کوو 27 رمضان پورې به ان شاء الله قرآن کریم اختتام ته رسو. خو زمونږ درس به ترتیب او طریقه به لږ اختصار وي. وجه دا ده چې یو خو زمونږ دونه علم نشته دی، کمزور علم والا یو، خو د الله رب العالمین نه به مدد غواړو چې الله مونږ له توفیق راکړي د صحیح ویلو او د صحیح عمل کولو. نو کوشش دا کوو چې درس مختصر شي، لفظي ترجمه او د صورت مقصد او د صورت مضامین دا چې کوم موضوعات صورت کې وي هغه واضح کړی شي. کوم سورو کې چې احکام دي اختصار سره هغه احکام بیان شي،
خلاصه او نچوړ. او زمون کوشش دا دی چې زمون درس همیشه د پاره څو کالونه زه دا درس دلته کومه، من کوشش دا کوو چې د امت مسلمه په منځ کې اتفاق، یووالی، اتحاد، ورورولي پیدا کو او صحیح دین خلکو ته وښیو د قرآن او د سنت په رڼا کې، چې خلک د غلطو عقایدو نه، د ناکارو اعمالو او افعالو نه، د شرکیاتو او بدعاتو نه. اکثره زمون خویندې میندې په داسې شرکیاتو او بدعاتو کې مبتلا یي چې هغوی ته خبرې نه وي، د ثواب په نیت یې کوي چې دې کې اجر دی، دې کې ثواب دی، په دې نیت باندې کوي. غریبانان نه پوهیږي، نو چې دا قرآن واوري بار بار او مختلف صورتونه واوري، د صورتونو د مضامینو او د احکامو نه خبر شي، نو پوه شي. نو انشاءالله ترتیب داسې دی چې موږ کوشش دا کوو چې زموږ په دې درس باندې خلکو ته پیدا ورسیږي او خلک په دې پوه شي چې زموږ اصل مقصد چې دی هغه څه شی دی، موږ الله رب العالمین څه پیدا کړي وو او څه مقصد ته دنیا له رالیږلي وو. نو چې په دې باندې موږ پوه شو، په دې باندې موږ بیا صحیح عمل وکړو. ځکه زده کړه علم مقدم دی مخکې د وینا او د عمل نه. اول به زده کړه کې چې ته پوه شي، تا ته مسله زده شي، بیا به پې عمل کې او بیا به چې دغه نور خلکو ته هم بیانې دغې ترتیب سره. نو د قرآن کریم د فهم دپاره یو څو خبرې خلاصه او نچوړ سره موږ بیانوو. هغه خبرې ډېرې دي چې هغې ته ویلی کېږي اصول القرآن، د قرآن کریم اصول. او زمونږ استادانو اساتذو په هغې باندې کتابونه لیکلي دي. زمونږ د مشر شیخ کتاب دی العرفان فی اصول القرآن، ښایسته کتاب دی. ترتیب د مضامینو کې لږ کمی بیشی شته دی، ترتیب یې ول صحیح نه ورکړی چا چې دا کتاب جمع کړی وه. نور ښایسته کتاب. او شیخ عبدالسلام رحمه الله، الله دې ولا په قبر د رحمتونو بارانو کې، تنشیط الاذهان، هغه د قرآن کریم په اصول او مباحث د قرآن هغې ښایسته ترتیب سره لیکلی دی دا کتاب. او په عربو کې یو عالم دی، هغه د قرآن کریم په دې اصولو باندې کتاب لیکلی دی علوم القرآن. محمد علی صابونی په نوم یو عالم دی، هغه دا کتاب لیکلی دی علوم القرآن. د نورو ډیرو علماو ښه کتابونه په دې مقام کې شته دی او میلاویږي. او بیا زمونږ ملګرو په پښتو کې هم د دې کتابونو نه اخذ کړی دی او لیکلي کړي دي او ډېرې لیکلي دي، هغه هم شته. نو دغه اصولو کې منګه ابتدا سره خلاصتاً یو څو خبرې ذکر کوو. اول پاغې کې منګه وایو چې بحث اول فی عظمت کتاب الله تعالی، اولنې بحث په باره د فضیلت او د عظمت د قرآن کریم کې. نو دا خبره ډیره واضحه ده او اوږدو مې نه. عظمت د قرآن، فضیلت د قرآن هر مومن مسلمان ته معلوم دی چې د الله د کتاب څونه فضیلت دی. د الله د کتاب فضیلت څومره دی او عظمت یې څومره دی، شان یې څونه دی، مقام یې څونه دی. الله رب العالمین دې موږ په دې پوهه کړي چې د الله د کتاب څومره لوی مقام دی. او مقام یې ولې نه دی؟ دا اخرنی کتاب دی چې الله رب العالمین دنیا ته د انسانیت ته هدایت د پاره را لېږلی دی.
اخیرنی کتاب د الله د طرف نه دنیا ته چې راغلی دی هغه قرآن عظیم الشان دی. څومره کتب سماوي چې دي هغه کتابونه د دې نه مخکې د کتابونو په نوم تورات او انجیل او زبور او صحف د هغې ټولو نچوړ او خلاصه قرآن عظیم الشان دی. ځکه دین د ټولو انبیاو یو دین و. په بعضې احکامو کې به تغییر و، اختلاف و، خو په عقیده د توحید او د ایمان کې ټول انبیا متفق وو. نو د دغه ټولو کتابونو خلاصه او نچوړ چې دی د سماوي اسماني کتابونو قرآن عظیم الشان دی. دا آخرنی کتاب دی او په آخري نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې دا کتاب نازل شوی دی. او زمونږه هدایت منحصر کړی دی دو سیزونو پورې. د اسلام دو اصل دی بنیادی چې دی باندې هر سړي له ځان پوهه کول لازمي او ضروري دي. یو ته ویلی کېږي قرآن او بل ته ویلی کېږي احادیث. بیا علما دی کې تقسیم کوي دا دواړه وحده، قرآن هم وحده او احادیث هم وحده. خو قرآن دا کلام الله دی، قرآن کلام الله دی او احادیث دا د الله خبرې دي وحده، خو د دې الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. ځکه تعریف د قرآن کې به تاسو په دې پوه شئ چې قرآن دا د الله کلام دی. د الفاظو ته او د معنا دواړو ته قرآن ویلی کېږي. الفاظ او معنا دواړه قرآن دی. نو د دې الفاظ الله رب العالمین دا کلام دی او حدیث هغې ته وحی خفي ویلی کېږي او قرآن ته وحی جلی. په دین باندې پویدل او په دین باندې چلیدل او په اسلام باندې د کلکېدلو دپاره او پویدلو دپاره دا دوه اصله دي، قرآن او سنت، قرآن او حدیث. او نبی علیه صلات وسلام فرمایلي وو تر څو پورې چې تاسو د دوو څیزونو باندې عمل کوئ نو تاسو به ګمراه نه شئ، کتاب د الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. شیخ الاسلام با خپل تقریر کې خلکو ته دا ویله یا قومی بالله انظروا وتفکروا فی هذه الآثار والقرآن. اے قومه بنیادی سیز باندې ځان پوه کوي، سوچ کوي، فکر کوي، زده کوي، ځان پې پوه کوي. پس کې په دې آثار او احادیث او قرآن عظیم الشان کې بنیاد عمده دی. دا خو زمونږ د دین اصل دی. دین به د کوم ځای نه زده کې؟ د قرآن نه به زده کې. دین به د کوم ځای نه زده کې؟ د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا اصل بنیاد دی. نو دا د الله د کتاب عظمت او شان دی. ځکه چې دا زموږ د دین اصل دی چې یو سړی قرآن نه وایي، قرآن باندې ځان نه پوهه کوي، قرآن نه زده کوي، نه لفظي معنا زده کوي، نه په احکامو ځان پوهه کوي، نه اوري، نه د ملا او د عالم خوا لځي، نه الفاظ زده کوي، نه معنا زده کوي، نه هسې احکام زده کوي او وایي زه مسلمان یم. نو څنګه مسلمان یې؟ مسلمان خو دې ته وایي چې هغه به قرآن او حدیث باندې پوهېږي، د ده ژوند او زندګي به د قرآن او سنت مطابق تیري. دا نن چې نن سبا موږ کمزور یو، وجه دا ده چې قرآن او حدیث سره زمونږ تعلق ډېر کم دی. زمونږ تعلق د دنیا سره دی. او که د قرآن او حدیث سره زمونږ حقیقي تعلق جوړ شي چې څنګه د صحابه او تعلق و، څنګه د تابعینو تعلق و، څنګه زمونږ د اسلافو او د مشرانو تعلق و، چې د قرآن د یو آیات زده کولو دپاره به څونه مزلې کولې، څونه سفرونه به کول، څونه
ولږې او تندې او نهرې به یې په ځان تېرولې خو ځان به د الله د کتاب نه خبراو. داسې ډېر احادیث راغلي دي. صحابه به د یو ځای نه بل ځای له لرې سفر به یې وکړو. یو صحابي وایي د دې آیات څه تفسیر دی؟ د دې آیات تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه معنا اورېدلې وه؟ تپوس به د یو بل نه کوو. موږ خو شپه ورځې تلاوت یې کوو، بس تیر شو پې سوچ پکې نه کوو چې د دې آیات څه مقصد دی. نو د الله کتاب قرآن دا د دین اصل دی، بنیاد دی، دا د ټولو کتابونو خلاصه او نچوړ دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې تاسو ته اوچت مقام به ملاویږي په دې قرآن. ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویزع به آخرین. الله د دې کتاب په وجه ډېر قومونه اوچتوي او د دې کتاب په وجه ډېر قومونه ذلیله کوي. کوم قوم چې د الله د کتاب سره تعلق جوړ کړی دی، الله کتاب زده کړی دی، الله د کتاب سره مینه محبت کړی دی، د الله د کتاب والاو سره تعلق ساتلی دی، الله هغې له ډېر لوی مقام او عزت ورکړی دی. او چا چې د قرآن بېعزتي کړې ده، بې احترامي کړې ده، الله رب العالمین هغه ذلیله کړي دي، د خاور سره خاوري کړي دي. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. ډېر امثله او نمونې موږ سره په دې کې شته دی چې د قرآن سره چا دشمني کړې ده، الله رب العالمین ذلیله کړي دي. زموږ په استادانو کې یو استاز موږ ته خبره کوله، یو ملای مقابله د قرآن د درس خلاف یې کو، مقابله یې کوله، دشمني یې ورسره کوله. بیا په اخرني عمر کې بیماری پې ولګېدله، داسې بیماری پې ولګېده چې بچو او کور کې ښځې او زامنو به یې تړلی و په زنځیرونو باندې، او چې خلاص به شو چرته به یې راپرېښوده د قضای حاجت دپاره یا د بل ضرورت دپاره، نو وتلی به و په دروازه باندې او ګرځېده به، بار به ګنګي خوړله. داسې په داسې حالت کې به مړ شو. دا الله رب العالمین کله کله داسې د خلکو ته ښیي چې د الله د کتاب سره دشمني مه کوه. نو ما وی چې الله رب العالمین د دې کتاب په وجه ډېر خلک اوچت کوي او ډېر خلک ذلیله کوي. عمر رضی الله تعالی عنه به ویله موږ ته چې دا کم مقام میلاو دی دا په څه میلاو دی؟ موږ خو څه دونه عزتمن خلک نه وو. عمر صاحب ویلی عمره ته هغه سړی چې اوښان به دې سرولو او چې د هغې په سرولو کې به دې څه کمې او بیشې وکړو نو پلار به راګیر کړلې او ښه به یې ووهلې. ته مغه عمر یې نو څه بدل شوی خو نه. خو دا مقام چې موږ ته میلاو دی وایي دا د اسلام په وجه، د دې قرآن په وجه. نا خلکو ته چې کوم مقام میلاو شوی و هغه په دې کتاب باندې. ځکه قرآن کریم زده کولو په باره کې دې باب کې چې تاسو احادیث وګورئ دومره احادیث دي چې هغه په دې وخت کې موږ ټول ذکر کولی هم نه شو. د قرآن کریم د علم د زده کړې په باره کې او تاسو ته حدیثونه معلوم دي چې قرآن کریم سړی تش وایي چې الف لام میم، نو دې سړي ته 10 نیکۍ میلاو شولې. ولې؟ وی د الف لام میم یو حرف نه دی، دا 3 حروف وګڼه او په یو حرف باندې 10 نیکۍ دي، نو الف لام میم چې دی و 10 نیکۍ ته میلاو شولې. سورت اخلاص چې دی 3 کرته وویو، قل هو الله احد الله الصمد 3 کرته دی وویو، نو داسې دی لکه ټول قرآن چې ته ختم کړي. سورت اخلاص چې دی 10 کرته وویو، تا د پاره په جنت کې یو بنگله تیاریږي. نو عمر سے ویلیو یا رسول الله
چې په دې لس کرت ویلو باندې یوه بنګله تیاریږي نو موږ خو به دا ډېر ډېر ووایو. نبی علیه صلات وسلام ته وایې که نه الله پاک سره څه کمی نشته دی چې ته څونه ډېر ویلی شي هغه نه به الله له ډېرې بنګلې تیاروي او جوړوي به. نو قرآن کریم الله ډېر لوی مقام ورکړی دی. قرآن کریم زده کوونکی قاری او حافظ د قرآن الله رب العالمین د ده مقام په باره کې رسول الله سلم فرمایي چې ده ته به د ده مور او پلار ته به جنت کې یو تاج په سر شي چې دغه تاج زو او رڼا به چې دی د شمس د قمر او د سپوږمۍ نه زیاته وي. دا یې د مور او پلار حال دی چې دا په خپل قرآن زده کړی دی او عمل یې پې کړی دی. اوهو د هغه به څونه لوی مقام، ډېر لوی مقام. الله رب العالمین دی مونږ له توفیق راکړي چې قرآن زده کړو په خپله او په خپلو بچو مې ویو، په خپله مو تکینو، خپل بچي مو تکینو، خپلو زنانو ته مو قرآن وښیو. دا خپل کورونه په قرآن ویلو باندې او د قرآن په تعلیم او تعلم باندې آباد کورونو. او دغه قاری او حافظ د قرآن دل الله رب العالمین قیامت کې به د شفاعتم کوي د لسو کسانو د خپلو رشته دارانو د اقرباو نه. هغه خلک چې د ګناه په وجه په هغوی باندې د جهنم فیصله شوې ده، نو د دې قاری د شفاعت د سپارش په وجه به الله رب العالمین لس کسان د جهنم د اور نه محفوظ کی، بری به کی او جنت ته به لاړ شي. دا د قرآن فضیلت دی. ځکه الله رب العالمین فرمایي ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. چاله چې ورکړی شي علم د قرآن فقد اوتی خیرا کثیرا. سورة بقره آیات 209. چاته چې حکمت ورکړی شو، علما معنی که حکمت څه معنی ده؟ علم د قرآن. چاله علم د قرآن ورکړی شو، چاله پوهه د قرآن ورکړی شوه، فقد اوتی خیرا کثیرا، دته خیر کثیر ورکړی شو، خیر کثیر ورته میلاو شو. خیر کثیر پیدې د دنیا هم او پیدې د آخرت دا ورته میلاو شو. قرآن کریم د عظمت په باره کې یو صورت په آخرنۍ سپاره کې راغلی دی، صورت لیلة القدر. انا انزلناه فی لیلة القدر، صورت قدر. هغه صورت کې الله د دې بیان کړی دی چې انا انزلناه فی لیلة القدر، ما دا قرآن نازل کړی دی په شپه د لیلة القدر کې. وما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من 1000 شهر. لیلة القدر شپه کې مې دا قرآن نازل کړی دی. د برنه اسمان د دنیا ته په دې شپه کې دا ټول قرآن نازل شوی دی، او بیا د دې اسمان نه دنیا ته لږ 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 د وخت مناسب په 30 کالو کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دې نزول پوره شوی دی. نو دغه شپه کې چې دا قرآن ما راولیږو، دې شپې له ما دومره شان ورکړی دی چې دا شپه ما خیرون، دا لیلة القدر چې د خیر من 1000 شهر، د 1000 میاشتو د عبادت نه د دې یوې شپې عبادت او بهتر دی. دا مقام متملاو دی، قرآن په دې شپه کې نازل شوی دی. 1000 میاشتو د عبادت نه د دې یوې شپې عبادت غوره دی. نو 1000 میاشتو نه چې حساب ورته وکړي 83 سال
ته جوړیږي 83 کالو ته زمونږ او ستاسو عمر چیرته رسیږي نو عمر زمونږ چیرته دی د دین هم غوره دی 83 کاله عبادت 83 کاله عبادت د یوې شپې عبادت 83 کالو د عبادت سره برابر کو ځکه قرآن په دې شپه کې نازل شوی دی تاسو دا سوچ په خپله وکئ چې دې شپې له الله دومره مقام ورکو چې دا قرآن پکې راغلی او نزول شوی و د برنه اسمان د دنیا ته د زرو میاشتو د عبادت سره دا یوه شپه برابره کړله او بلکې د دې نه هم زیاته نو کومه سینه کې چې دا قرآن پروتي کوم زړه کې چې دا قرآن پروتي کوم سړی چې د قرآن علم یې کړی د هغه به څونه مقام وي هغه سینه کې چې د قرآن علوم پراته دي هغه قاري و حافظ چې د قرآن زده کوونکی دی قرآن یې زده کړی دی بیا یې په قرآن باندې عمل هم کړی دی هغه مولوي صاحب او عالم صاحب چې قرآن یې زده کړی دی او بیا یې خپله زندګي د قرآن مطابق جوړه کړې ده او بیا داعي د قرآن دی نو د ده به څونه لوی مقام دا ډېر لوی مقام دی الله رب العالمین دی دا مقام ما او تاسو ټولو ته میلاو کړي د قرآن کریم زده کړه د قرآن کریم علم د دې وجه نه حسد نشته دی ارزو کول نه دي پکار الا پسنین مگر دو شیونو کې تمنا ورزو یو دا دی چې یو ښه عالمي او ته د هغه تقریر واورې او خوشحاله شې چېرې څه ښه عالم دی چې داسې علم ما هم کړی وی داسې علم زما زوی هم وکړي داسې قاري زما زوی هم وی د هغې تمنا وکړي دا جایز دی دې ته غیبته ویلی کېږي دا جایز دی حسد دې ته ویلی کېږي زوال د نعمت عن الغیر چې تا سره یو سیز دی مال دی د سره زه وایم چې دا مال د ده سره نه وی او دا زما وی دا ناروا ده دا حسد دی او غیبته دې ته وایي چې تا له الله کوم علم درکړی دی او ته وایې چې دا علم زما زوی هم داسې عالم وی زما بچی هم داسې عالم وی زما ارمان دی چې داسې مولي صاحب وی او قرآن مې ویلی او خلکو ته مې داسې سبق ویلی داسې شاګردان مې وی دا جایز دي او هغه سړی چې الله له مال ورکړی دی او دا مال خرج کوي د شپې او د ورځې او صدقې کوي او تی ویني او ته وایې ارمان دی چې ما سره هم داسې مال وی ما هم خلکو له داسې ورکولی نورو څیزونو کې نشته دی په دې دوو کارونو کې حسد دا غیبته او تمنا دا جایز ده نو د قرآن سره تعلق جوړول پکار دي چې قرآن کریم زده کو ځان پې پوهه کو په خپله هم او خپلو بچو ته هم زده کو او نورو خپلو خپلوانو ته او خپلې محلې والو ته علاقې خلکو ته قرآن چې چا زده کو د قرآن د فیوزاتو نه ځان خبر کو په قرآن باندې یو سړي ځان پوهه کو او کور کې د قرآن د علم رڼا خوره کړله دا انسان دنیا کې هم کامیاب دی او آخرت کې هم کامیاب دی او د دې امثله رونو ډېر دنیا کې عالم کې موجود دي هغه علما هغه اسلاف چې مخکې زمونږ نه تیر شوي دي تاسو د هغې نومونه وګورئ موږ او تاسو سوونه کلونه شوي دي 200 300 500 600 700 1200 کلونه تیر شوي دي او نومونه یې اوس هم په تاریخ کې ژوندي دي هر ځای کې علما د هغې ذکر کوي او دعاګانې ورته کوي ولې هغې دین او علم یې زده کړی او قرآن یې زده کړی او د هغې دپاره نومونه یې اوس هم تازه او ژوندي دي او ډېر خلک په دې دنیا کې نور راغلي دي مالداران او بادشاهان او وزیران او غټ غټ خلک او د دنیا نه بیا پناه شوي دي تاسو نن ذکر چېرته نوم اورېدلی دی والله که څوک یې نوم هم اخلي چې دا څوک دی چې لاړه هغه لاړه او د علم خاوندان دا ژوندي دي د دوی نومونه ژوندي دي
نمونه تازه دي، یاد تازه دی. ډېر شيوخ استادان زموږ د دنیا نه تللي دي او موږ ته اوس هم داسې دي مخامخ یاد دي، د هغې واقعات، د هغې حالات، د هغې ترجمې، د هغې تفسیر چې کوم ځای کې آیات کې کړی هغه راته رایادېږي چې دې ځای کې زموږ استاد داسې ویلي و داسې ویلي و داسې ویلي. نو قرآن سره تعلق جوړول پکار دي. موږ ټولو له پکار چې د قرآن طالبان شو. نبی علیه صلات وسلام یو حدیث کې وایي 3 قسمو خلکو کې ځان راولئ. 3 قسمو خلکو کې ځان راولئ. د قرآن عالمان جوړ شئ، د قرآن عالمان جوړ شئ، دا یو. د قرآن طالبان جوړ شئ، د قرآن خادمان جوړ شئ. دا 3 قسمه دي. عالم بالقرآن شه، قرآن زکه ځان پې پوکه، لوی مقام دی. دویم د قرآن طالب شه، قرآن زده کوانو ستا ډېر لوی مقام دی. پرشتي به ته خپلې وزرې غوړئ او که په دې لار کې مړ شولې نو شهید مړ شولې. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله. دا لوی مقام دی. نو عالم او طالب د علم قرآن. او 4م نمبر د قرآن کریم د خادمانو کې ځان راولا، د علماو خدمت وکا، د مدرسو خدمت وکا. مدرسو کې چې کم طالبان سبقونه وی، کم چڼي او طالبان پکې دي، هغې سره احسان وکا، نو خادم شوې کنه. او که د دې 3 نه اخوا پسې 4م کوشش دې وکړه، هلاک بشي. کامیابی په دې 3 خبرو کې ده. قرآن عالم، د قرآن کریم طالب، د قرآن کریم خادم. الله دې په دې 3 کې منګه راولي. د دې 3 نه دې الله منګ نه وباسي. د قرآن خادمانو کې چې راشو دا هم غټه خبره ده. نو قرآن کریم زده کول پکار دي. شیخ الاسلام با جړل نبذو کتابک من وراء ظهورهم، نبذو کتابک من وراء ظهورهم وتمسکوا بزخارف الهذیان. یا الله دی خلکو ستا کتاب شاته غورځولی دی. نبذو کتابک من وراء ظهورهم، کتاب شاته غورځولی دی لکه اهل کتابو چې غورځولی و. شاته غورځول څه معنی؟ پریخې او عمل پې نه کوو. نبذو کتابک من وراء ظهورهم وتمسکوا بزخارف الهذیان. او دی تمسک کړی او عمل کړی په مزخرفو خبرو، په مزخرفو اقوالو پسې روان و. د ځانه خود ساخته جوړ شوی دین. لکه نن سبا چې زمونږ د ډېرو خلکو د ځانه خبره جوړه کړې ده. په مانځه کې د ځانه مسلې جوړې کړې دي چې مونځ خلاص کړي، اخره کې وایي دا سجیده څنګه ده، دا سجیده څه مانځه کې د سجدې وکړې دي. وایي چې ټول مونځ سړی خلاص کړي او هر څه وکړي او بیا یوه سجده په دې ځای د مانځه کې وکړي، دا به څنګه وي؟ دا بدعت دی. یو بوډا اوس مړ دی، ما نه وخت کې تپوس وکړو، وایي دا څنګه دی؟ نو ما ورته وویله بس زه به یې وګورم. نو 2-3 ورځې تېر شو، وایي تا هغه زما مسله څنګه کړه؟ ما ورته ویل مسله د شوه چې دا ناروا ده. وی ولې؟ نو دا خو سجیده ده که نه؟ مال دا سجیده ده خو نبی علیه السلام نه دې وخت کې نه ده ثابته. سجیده ده خو چې نبی علیه صلات وسلام نه ده کړې، نو دې وخت کې ته بیا نه کوې. مونځ یې کړی ده، دعا یې کړې ده، بس ځه. نو دا د ځانه خبرې دي. په منځونو کې، په دعاګانو کې، په خیراتونو کې، ډېرو کارونو کې زمونږ د ځانه طریقې دي او د ځانه خپل هم جوړې کړي دي. وتمسکو، تمسک کړی دی بزخارف الهذیان، په هغه مزخرفو خبرو باندې. مزخرف هغې ته وایي چې هغې له د زرو اوبه ورکړی شوي وي او په حقیقت کې زر نه وي. خلکو ته څه ښکاري؟ زر ښکاري. تا ته به ودرېږي که نه؟ مخامخ به راشي، تا ته به وایي چې ته یې نه منې. ګوره چې په یو قدم تر عرشه پورې رسی، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. او خلک به څونه ښه مسله یې وکړلې د اولیاو په باره کې. نو تا په دې هسې تا ته دا خبره ښایسته کړې ده.
او بل ځای کې به ته وایي چې قرآن کې نه دي راغلي چې دعا کوئ ادعو جمع نه ده داسې به ډېر ټکي تا ته وایي نو دا مزخرف دې ته وایي چې حقیقت د هغه شي نه وي حقیقت کې هغه شی نه وي خو ظاهر کې تا ته دین ښکاره کړی دی دا ګن دی خو ظاهر کې وله د پاسه اوبه ورکړي دي د زرو تا ته زر ښکاره کوي نو هغه به دا یو قسم افسوس به کوو چې ای قومه د الله کتاب راواخلئ که ځان په دین باندې پوهه کوئ او دا د ځانه خبرې چې دی دا پرېږدئ نو د قرآن کریم په عظمت کې دلایل او آیاتونه ډېر واضح دي قرآن ترې ډک دی او تاسو ته ټول معلوم دي سورة یونس کې آیاتونه راغلي دي سورة حشر کې راغلي دي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله او د دې وجه نه نو قرآن کریم زده کول دا زموږ ذمواري ده ذمواري دا زموږ ذمواري ده لکه څنګه چې دا تبلیغین وی کنه چې دا د دعوت کار زموږ په ذمه لګېدلی دی دا قرآن کریم زده کول زموږ په ذمه لګېدلی دي خو چې یو سړی په دې خبره نه پوهېږي نو هغه به څوک پوه کړي حفظ قرآنی عظیم آیینی توست حفظ قرآنی عظیم آیینی توست حرف حق را فاش گفتن دینی توست د قرآن کریم زده کول دا ستا بنیادی ذمواري ده حفظ قرآنی عظیم آیین توست دا ستا آیین دی او دی دا زده کول او بیا د دې هغه حق او صحیح خبرې خلکو ته رسول دا ستا ذمواري او ډیوټي ده الله دې په دې موږ پوه کړي دا اولنی بحث د قرآن کریم په فضایلو کې مختصر ما وویو د قرآن کریم د زده کولو او د دې دپاره آداب ذکر کوي علما دویم بحث په دې کې دی آداب د قرآن کریم هغه آداب علماو ذکر کړي دي اختصار سره زه یو څو ذکر کوم اوله د قرآن کریم په آدابو کې دا دي چې کله قرآن لوستل کېږي نو غوږ به ورته ږدي د هغه آدابونه اولنی ادب استماع للقرآن قرآن ته غوږ ایښودل سورة اعراف 204 نمبر 204 نمبر آیات کې سورة اعراف 204 نمبر آیات سورة اعراف اللہ فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کله چې قرآن لوستل کیږي فاستمعوا له نو دې قرآن ته غوږ کېږدئ فاستمعوا له نو غوږ مې ایښی دی او خپله غوږ مې ایښی دی او خپله لګی لوبې کې یا ځان سره سوې نه نه الله وایي دا نه ده فاستمعوا غوږ کېږده وانصتو او چپ شه قرآن چې لوستل کېږي دوه کارونه به کې یو به استماع کې اورېدل دویم به څه کې وانصتو او چپ کېږي بم نو ته به د الله د رحمت مستحق جوړیږي لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو باندې رحم نازل شي رحمت خاصه د الله لعلکم ترحمون نو دا په آدابو کې اولنی ادب دی چې قرآن لوستل کېږي غوږ به وتږدي او چپ کېږي به نو قرآن چې لوستل کېږي منګه به ورته غوږ دو کینو به ورته او نور کارونه به ورته پرېږدو دویم ادب په آدابو د قرآن کریم کې چې کله قرآن وی نو په دې کې به تفکر او تدبر کې بغیر د تفکر او تدبر نه به قرآن نه لولي سورة فرقان 73 نمبر آیات وګورئ سورة فرقان 3 نمبر آیاتو دویم د آدابو نه
قرآن کریم کې سوچ او تدبر کول. سورة فرقان 83 نمبر آیات. سورة فرقان 83 نمبر آیات. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. دا د نیکانو خلقو صفتونه. والذین غکسان دی لا یشهدون الزور، دی د دروغو گواهی نه کوي کله چې دی ته امر وشي په لغو. و اذا مروا باللغو، کله چې تیریږي په نارواو کارونو، تیریږي په عزت. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، او هغه کسان دي چې دی له کله پند ورکولی شي په آیاتونو د خپل رب، لم یخروا علیها صما وعمیانا، نو نه ګرځي د هغې په اورېدلو سره کاڼه او ړانده. سم او عمیان. سم کاڼه ته وایي او عم ړانده ته وایي چې سترګې پټې دي او غوږونه بند دي. څه معنا؟ چې دې کې سوچ نه کوي. د دې وجه نه امام زرکشي په برهان کې لیکلی دي 255 نمبر صفحه باندې، هغه وایي چې د قرآن کریم تلاوت کول بغیر د تدبر او بغیر د تفکر نه دا مکروه دي. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سورة انفال کې د مؤمن صفت څه دی؟ کله چې دی باندې د الله آیاتونه ولوستل شي، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان یې زیاتیږي. نو ایمان څنګه زیاتیږي؟ چې تب کې سوچ کې، تب کې فکر کې، د عمل خپل د عمل د اصلاح کوشش کې. نو دویمو د قرآن کریم په آدابو کې دا دی چې قرآن کریم کې سوچ او تدبر کولو. ځکه ما قول د ذکر که چې قرائت قرآن دا مکروه دی وی بغیر د تدبر او د سوچ نه. توجه سره به قرآن وی. درم د قرآن کریم د آدابونه القاء السمع مع شهادت القلب. غوږ بم دی او زړه کې به هم ستا توجه برابروي. سورة قاف آیات نمبر 37 ودیرشم نمبر آیات سورة قاف. لکه تاسو دلته ما ته ناست یاستئ، مخامخ ما ته ګورئ، زه تاسو ته ګورم، خو زړه ستاسو په قصه خانه کې دی، په بازار کې دی. نو دیتا شهادت القلب نه وي. القاء سم غوږ خو میخی دی، زما خبرې اورئ، خو زړه توجه هم نشته دی. نو د زړه توجه پکار ده. منګه پښتانه وایو وی زما خبره واوره، د زړه په غوږونه واوره. نو زړه غوږونه، زړه خپل غوږونه دي، نو هغې معنی خبره واوره. ودیرشم نمبر آیات اللہ فرمائی ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. یقینا پدې کې د پند او نصیحت، د چا د پاره پند او نصیحت ته. لمن کان له قلب، هغه څوک چې د هغه زړه وي. زړه وي معنی توجه د زړه وي، په توجه د زړه تا ته ناست دی، د زړه توجه یې برابره ده. او دویم والقى السمع، غوږ یې میخی دی. دا دواړه خبرې ضروه و شهید، په داسې حال کې چې دی حاضر دی، خو د دو صفتینو سره. حضور څنګه پکار دی؟ دو صفتینو سره حاضرېدل پکار دی. یو غوږ خودل او دویم حضور قلبي. غوږ خودل او حضور قلبي.
دا د قرآن کریم په آدابو کې راځي. زمونږ ورونو ډېر خلک د قرآن تلاوت کوي یا ناستي مولا تقریر کوي. مولا جمعې په ورځ باندې تقریر کو او خلکو ته ناستي چې ترې راوڅه تپوس کوي مولوي صاحب څه تقریر وکړو؟ ویره ډېرې خبرې وکړې نو زما زه خو دغه سړی مامي سړی یم زه څه پوهېږم. ولې هغې وجه دا ده چې دی هلته د امام ته او عالم ته په توجه نه کښېني. هسې راغلي بس کته بره شي 2 رکاته مونځ وکړي که امام لږ تقریر اوږد کړي نو هم اعتراض پې کوي. ولې هغه حضور قلبي نه وي. حضور قلبي نه وي. حضور قلبي چې نه وي دغه حال. نو د قرآن کریم د آدابو نه دریم ادب دا دی چې القاء السمع مع شهادت القلب. زړه سره به ستا حضور قلبي به مي او غوږ به دې مې ښیي. څلورم ادب د قرآن کریم د آدابو نه مس القرآن، د قرآن کریم مسه کول راخستل په طهارت پاکۍ سره. بغیر د طهارت نه به قرآن نه رالي. سورت واقعه آیات نمبر 1 نمبر آیات سورت واقعه. सूरत वाक़िआ आयात नंबर 1 अल्लाह फरमाए इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून. यकीनन दा कुरान द इज्जत किताब दे, इज्जत किताब दे. इन्नहु लकुरआनुन करीम, इज्जत किताब दे. دا کتاب عزتمن کتاب دی. څوک چې دا کتاب راخلي او د دې سره تعلق جوړي هغه به عزتمن شي. فی کتاب مکنون، په هغه مکنون مضبوطو صحیفو کې لیکل شوی دی. او د دې د آدابو نه دا ادب دی لا یمسه الا المطهرون. نه به مسه کوي نه به راخلي دی قرآن لره الا المطهرون